السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد. عزت منو گرانو قدر منو مسلمانانو رونو، گناهونه چې د بني آدم نه صادریږي هغه ډیر دي، او په بدن کې د هر اندام ځان ته گناهونه دي، لیکن څومره لوی شر چې د ژبې دی او کومه فتنه چې د ژبې ده او د ژبې نه چې کوم ګناه صادریږي نو دا د بل اندام نه ده. د ژبې شر ډیر لوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ابو ذر رضی الله عنه ته نصیحت کولو. هغه خبره ډیر اوږده شوه. د الله رسول ته په آخر کې صحابي ابو ذر رضی الله عنه عرض کو چې یا رسول الله خبر ډیره وشوي، ما ته داسې خبره وښیي چې په هغې یو خبره زه عمل کوم کلک او زه پې د جهنم د شر نه بچ شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا ژبه مبارکه داسې د دوو ګوتو ترمنځ ونیوه او ویې فرمایل چې دا ژبه په خپل قابو کې ساته. یعنی د ټول نصیحت چې په هغې کې د مختلفو ګناهونو د بچ کېدو په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته نصیحت کولو، د هغې ټولو خلاصه او د هغې بنیاد، د هغې کوچ، د هغې نچوړ هغه د ژبې شر، دا ژبه په اختیار کې او قابو کې ساته. او حقیقت دا دی به چې کله صحابي د تعجب اظهار وکړو چې یا رسول الله د ژبې شر دومره لوی دی چې تاسو د دې ټولو خلاصه دا بیان کړئ، ورته یې وفرمایل چې خلک چې جهنم ته بروزي نو د ژبې د لو د وجې نه بروزي، د ژبې د لو د وجې نه، یعنې ژبه چې کومې خبرې کوي د شر نو هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې لو وویل. لو زمیدار چې کله فصل اوچ شي، غنم اوچ شد، بیا په لور باندې ریوي او شاته لاڼ غورځوي نو دې ته لو وایي. نو د ژبې مثال نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لور سره ورکړو، لکه څنګه چې اوچ فصل لور سره زمیدار ریوي، دغسې دا ژبه کوتره کوي، دروغ، چغلي، دروغ گواهی، دوه کسان په خپله کې جنګول، پیغور ورکول، د چا عیب جویي کول،
چا پسې بد ویل دا ټول الله د ژبې لو دی. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي صحابو په منځ کې مبارک ناستو او غیر چاپیر سس کسان صحابه ناستی او تقیه لګولی و پیغمبر علیه السلام ډډه لګولی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول الله. حدیث بخاری کې دی، ترمذی کې دی، مسلم کې دی. تاسو ته زه غټ ګناهونه ونښیم. صحابه ورته چې یا رسول الله ولې نه؟ صحابه کې د دې خبرې هرس چې هغه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د نیکیو په باره کې ووري او غزان سره غوټه کې او په عمل کوي او د ګناه په باره کې ووري نو غزان سره محفوظ کیو دا غي نه ځان بچ کی. د دې هرس د صحابه ډیر زیات لکه چې ګناه سړی جهنم ته بیایي او نیکی سړی جنت ته بیایي. ګناه د الله جل شانه قهر او غضب ته دعوت ورکول، نیکی هغه سره د الله جل شانه رضا او د خدای خوشي دا حاصلي، جنت حاصلي. نو صحابه دی وخت کې عرض کو چې یا رسول الله ولنا تاسو مونږ ته خو یې غټ ګناهونه کوم دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الاشراک بالله وحقوق الوالدین وقول الزور. صحیح بخاری کی روایت کې قول الزور راځي او ترمذی رحمه الله چې په خپل جامع کې کوم روایت راوړي په هغه کې شهادت الزور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه غټ ګناهونه دي، یعنی په غټو ګناهونو کې غټ ګناهونه، په غټو ګناهونو کې غټ ګناهونه هغه څه شی دی؟ یو د الله سره شریک ګرځو چې دا هو هغه آخري ګناه ده چې په اسمیت کې په معصیت کې د دې سره بل ګناه مقابله نشي کولای. بس آخري حد دی د الله سره شریک ګرځول سره سړی مشرک وګرځي. دویم چې ذکر کړی دی هغه ذکر کړی دی حقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی. نن سبا معاشره کې د مور او پلار نافرمانی دا عام شی ګڼل شي. په مال باندې، په رشتہ باندې، په یو سیز باندې، په بل سیز باندې، هغه باندې مور او پلار خلک خبر کوي. نیکان دیندار مور پلار یو خو هغه مور پلار دی چې هغه تاسو د ګناه امر وکړي او هغه ګناه صریح ګناه ده، دا کار به بچی کېږي نه زما زوی نه، هغه قتل له هغه پر دې فصل ریبلی، هغه بل یو ګناه ده، بل یو ګناه ده، حرام کولی، د سود کوه خو ما ته پیسې راړه، رشوت اخله خو ما ته پیسې راړه. نو مور او پلار ته رټل جواب مور کو خبره ممنه، ځکه چې رشوت الله حرام کړی دی، سود الله حرام کړی دی، پردی غلا مال شوکا ډاکا غصب دا خدای حرام کړی دی، دا به نه مني. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یو هغه مور او پلار دی چې تا ته خلار خي او تبیا دا غي نه مانی. بعضی سيزونه داسې دي چې هغه به ګناه ني، لیکن پلار وته ویلي دي چې دا نه، نو بس صحابي وایي چې نه، زوی ویلي دي چې نه. اسماعیل علیہ السلام هغه بیبي و، جرهم قبیلې نه کړي و، خدای مینه وخت وسره تیرېدو د مینې کور. اسماعیل علیہ السلام د کور بهر وته، پلار د شام نه رالو، په تپوس د اسماعیل کور ته ورلو. اسماعیل زویو چې وی قتل نو خزه کې یو صفت بد خصلت وبکي، هغه ناشکری و، ناقدری. وخت مسنګ تیریږي وي خوند نشته، بس روزانه غوخي دی نو د ښکار غوخه و د خاوند راړي اړون د خدای څه غواړي، دوه سترګې غواړي او خرچه خو همدغه ده چې په خېټه موړي او خرچه همدغه ده چې په بدن باندې پټ وي
او خرچه هم دغه چې د یخنۍ او ګرمۍ او د باران نه سر پټ وي. نن سبا په دې کې سیوایي خرچې لیکلې کېږي. نکاح چې کېږي دا مخکې مونږ ته نه اورېدل، دومره ورته د میاشتې خرچه ولیکه ښځې ته، دا شرط وګرځئ دا نکاح ده. نو دا خبره خو ټیک ده، لیکن په هغه خو دغسې رالاغه دا سیوایي خرچې نه څه مراد دی؟ هغه خرچه به ورکوي خاوند، خو هغه دې صورت کې نه ده ته چې غواړې چې د میاشتې به 15,000 10,000 روپۍ دا بیلې ورکوي. نه، خرچه په خاوند باندې د ښځې د خوراک څښاک ته، د جوړې جامې پیزار ده او د استوګنې ده، وبس هغه ناقدره وه. صرف دومره الفاظ یې ووی چې وخت مخه نه تېرېږي، خوند یې نشته. ابراهیم علیه السلام هم د دغه ښځې په خوله باندې اسماعیل ته بچي ته سوال جواب پرېښو، په سوال جواب یې داسې پرېښو چې دا ښځه بې پوه نه شوه او پیغمبرانو په خپله پوهېدل. هغه دا و چې بې خاوند دې راشي نو ورته ووایه چې د کور د چوکاټ دې بدل که، دروازه د ښځې حیثیت په کور کې داسې دی لکه دروازه، در دی هغه، په هغې باندې شر څیزونه هم دننه کېږي او خیر څیزونه هم دننه کېږي، او د شر څیزونه هم بهر کېږي او د خیر څیزونه هم بهر کېږي. نو ورته یو فرمایل چې د کور چوکاټ ته بدل کړي. ښځه یې پوه نه شوه. د اسماعیل علیه السلام چې کله هغه کور ته رالو، وی یو سپین ږیری راغلی و، وی څنګه؟ وی داسې داسې حلیه وه او پته یې سلام وی، او بیا یې وویل چې داسې خاوند ته ووایه. اسماعیل علیه السلام فوراً پوه شو، ورته وی چې دا مې پلار او ما ته یې وی چې تا پرېږدم، زه خپل مور پلار کله لاړ شم. نور تپوس نشته، پلار یې لیدلی هم نه دی. دې ته وایي اطاعت الوالدین. دا شته. عبدالله ابن عمر صاحب صحابي دی، دا خو د لرې زمانې خبر دی، ابراهیم علیه السلام د وخت. عبدالله ابن عمر صاحب صحابي دی، 1400 کاله کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو څه کم، او د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی. واده شوی و، د مینې کور یو، د خوشحالۍ سره ژوند تېرېدو. هغه ښځه د حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین نه وه خوښه. هغه ته وایي چې هلکه دې ښځې ته طلاق ورکړه. عبدالله ابن عمر صاحب سوچ کې پرېوتو، ځکه چې پلار معمولي هستي نه ده. بیا رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې یا رسول الله دغسې پلار مې د ښځې باره کې داسې و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې پلار دی وایي نو خبره یې ومنه، ځکه چې یو طرف ته ښځه ده بل طرف ته پلار دی. یا به داسې ووایي چې یو طرف ته ستا خپل نفس دی او بل طرف ته ستا پلار دی. ستا د نفس او ستا د ښځې په مقابله کې ستا د پلار حیثیت ډیر واضح، ډیر دروند دی، د هغه احترام او د هغه قدر په تا باندې واجب. عبدالله ابن عمر صاحب متل چې ته کتلی نه دي چې څنګه کور ته تللی دی نو فوراً یې طلاق ورکړی دی. دغه وخت کې ښځه په ماهوارۍ کې وه، حالت حیض کې، او دا طلاق بدعي دی، مکروه دی، خلاف سنت دی چې یو سړی ښځې ته په ماهوارۍ کې طلاق ورکړي. نن سبا جهالت دومره زور شو چې زه حیران شم کله کله د دین نه خلک دومره لرې شو چې نکاح کوي، عقد نکاح نو نیټه مقرروي، د هلک کور او د جنۍ کور په یو نیټه باندې اتفاق وکړي، په هغه غرض باندې بیا وادي. په دې نیټه کې خیال ساتل پکار دي، د جنۍ د هلک د جنۍ دنیایي خیال ساتل پکار دي او شرعي هم. کله کله جنۍ چې کوم بیا نو د هغې کپړې راغلي وي او هغه نیټه په هماغه ورځ باندې پروزي، یعنې حیض دوران کې د هغې رخصتي وشي، هغه ناوي جوړه کړي او هلک ته یې واده کړي، ډولۍ لاړه شي. او دا د خلکو جهالت دی، د جنۍ د مور او د پلار. ځکه چې زنانه که سړي نه خبرېږي دې مسالو نه، پټې مسلې دي، نو زنانه خو خبرېږي. مور ته پته لګي، ترور ته پته لګي، خور ته پته لګي، چاچی ته پته لګي، ورندارې ته پته لګي. هغه دې ووایي چې دا تاریخ تاسو کې دی، موږ دا تاریخ نه کیږو، ځکه چې په دې ورځو کې دا نه باقي د دې ماهواري په دې ورځو کې راځي. نو دلته د دین نه دا ناپوهي د جهالت، او چونکې دا پټې خبرې دي نو خلک د دې خیال نه ساتي.
بیا چې کله آلته لاړ شي نو بیا دا لږ جهالت دا دی ناپوهي چې په حالت د حیض کې کورواله کول دا حرام دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. دی تانا د حالت حیض په باره کې تپوس کوي. قُلْ هُوَ أَذًى تو وایي چې دا نجس حالت ته، نجس عمل له شی د حیض ګندګي ده. فاعتزلوا النساء فی المحیض په حالت د حیض کې د ښځو نه جدا اوسئ، لرې اوسئ. ولا تقربوهن نږدې کېږئ موتمه. دا د الله جل شانه حکم دی، لیکن دلته د دې تپوس نشته. بهرحال ما عرض کولو چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما داسې په هغې خبره باندې عمل کولو ځکه چې د پلار وینا وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک سره تایید او مضبوطیا وشوه چې دې ته ونه کتل چې حالت څه دی، نو طلاق ورکو او طلاق رجی. حضرت عمر رضی الله عنه پلار ته پته ولګېده، چې پلار ته پته ولګېده نو یو ځل چې کله امیر المؤمنین شو هغه شورا یې جوړوله نو بیا ورته چا وویل چې صاحب خپل زوی د ځان نه بس خلیفه کا. عبدالله ابن عمر صاحب یاد کو، حالانکه د دې زوی سره د حضرت عمر فاروق صاحب ډېره مینه وه. فرمایي چې زما هیڅ هم نه وی، سرمایه نه وی، اولاد مې نه وی، دغه یو زوی مې وی، د ما دپاره بس داسې په سود کېږو. او د هغه زوی په باره کې فرمایي چې تاسو ما ته هغه کس یادوئ چې هغه ته د ښځې د طلاق چلب نه ورځي ځکه چې طلاق بېټی مو ورکړی دی، په ماهوارۍ کې ورکړی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دویمه غټه ګناه حقوق الوالدین. نن سبا د طلاق مسئلې چاته پته وادي وشي. پخوا به علماو چې نکاح تړله بیا به هلک ته وی وایه آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. شهادتین به پې ووی، ایمان مفصل، ایمان مجمل. ځکه څه پته لګي که تر اوسه پورې داسې وخت تېر کړی لکه هندوان چې تېروي، عقیده خرابه دي. کم از کم اوس خو به مسلمان شي او د یو مسلمان بچی سره د مسلمان نکاح کېږي، د کافر نه. کافر ته نشي ولی. نو بهرحال دویم شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو حقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی. او مور او پلار هغه چې هغوی د دین او د شرع د آداب او احکامو نه واقف وي، هغوی تا ته د معصیت امر نه کوي، د ګناه نه. دوه کارونه دي مباح، ته کاغه کې او کاغه پرېږدې. او دغه وخت کې چې کوم دی نو د مور د پلار خبره وړاندې کول، د مور خبره وړاندې کول دا ضروري دي. دریم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وقول الزور، ګناه دروغ وینا. دروغ وینا دا دریم غټه ګناه ده په ګناهونو کې، قول الزور. او یو روایت کې شهادت الزور، شهادت الزور کې تخصیص دی او قول الزور کې تعمیم دی. یعنی شهادت الزور د قول الزور یو فرد دی. دروغ قول الزور عام دروغ، او شهادت الزور د دروغ و گواهی دا په دروغو کې شامل دي. ته رسول الله صلی الله علیه وسلم غټه ګناه. نن سبا دروغ د دنیا فیشن جوړ شوی، یو رواج دی عام. او چې کوم سړی په دوکو دړاکو باندې بل سړی دوکه کی نو هغه تجربه کار او ماهر ګڼل، دا ډېر هوښیار او چالاک سړی دی، دنه په مجلس کې څوک نمبر نشي وړی، وایي به دروغ. بیا د دنیا قومونه کافر، یهود، نصارا، دا غي نشریات، دا غي میډیا، کاغا نن سبا سوشل میډیا، دا الکترونیک میډیا، دا په هغې باندې دروغ نشر کېږي. دروغ د مسلمانانو د ملکونو باره کې، د مسلمانانو په باره کې. او خپل چې کوم دی نو هغه غل، هغه پټۍ، هغه چاته نه ښکاره کوي. بیا د خلکو د یو مسلمان د مسلمان نه نفرت پیدا شي، او دا صرف او صرف د هغې په پروپیګنډه باندې. او پروپیګنډه څه شی دی؟ دا دروغ دي ټول. بیا سروې د کافرو هغه په یو ځای کې وشي او بیا زمونږ 100% په هغې باندې یقین او اعتماد وي. بیا هر یو سړی وایي چې دا خبره داسې ده. تاسو وګورئ قرآن کریم کې الله جل شانه ارشاد فرمایلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار کړی په هغې داسې عمل نه کیږي
لکه څنګه چې نن سبا په یو کاغذ باندې په بوتل باندې لیکلي تحریر په هغې باندې عمل کیږي. هغه هر څه چې خلک خپله سودا خرڅوي او ته دومره ساده چې ته په هغې باندې دوکه شي چې دا 100% ټیک ده. مونږ بل ورځ په بخاري شریف کې حدیث وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احد کې زخمی شو، په احد کې، او بیا زخمونه تندی مبارک زخمی شو، د خود ټوپۍ و د اوسپنې د هغې کړۍ ننوتې او غاښ مبارک مات شوي او شونډه چې کوم دی نو هغې سره زخمی شوي وه، کړۍ ننوتې وې په مخ کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زخمونه رسیدلي، صحابه تقریبا ټول زخمیان او یا کسه پکې شهیدان شي. احد ډېر سخت جنګ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم علاج چې شوی دی کوم هغه په څه سره شوی دی؟ هغه د پیغمبر علیه السلام لور مبارکه فاطمه بیبي هغې د پوزې وسوځولو یا درۍ وه هغه یې وسوځوله. علي صاحب اوبه راړې، د اوبو لوښی نو نو په ډال کې اوبه راړې او ډال به په څو قسم او د اوسپنې ډال، د سرمنې ډال، سرمه به سوسو تهه یو ځای کړي وه، بیا به یې د هغې نه ډال جوړ کړی، هغه به داسې رغې غونې و، پکې به اوبه راتلی شي. او د لرګي ډال، نو په ډال کې علي صاحب اوبه راړې او حضرت فاطمه رضی الله عنها یې زخمونه وینځل او پس د هغې نه بیا ټکور ورکړی دی، هغه شی وسوځولو، هغه ایرۍ راواغېسته، په هغې زخمونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولګول. تاسو چې دا کوم سپینګیري ناست دي په دیهاتو کې، موږ خپله دیهاتي خلک یو، په کور کې کورنۍ علاج او د ټولو نه مؤثر او بهترین علاج هغه ټکور دی. لیکن چې کله ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر درته وایي چې ځان دې ښه په ټکورونو برابر کړو، ما ته رالی، مطلب دا دی چې دا ټکور علاج نه دی. هلکه دا ولې نه دی؟ ته خپلې خبرې ته درسته وې او د الله د رسول په زمانه کې یو علاج کېدو هغې ته غلطه وې. دغسې دا مې مثال د دنیا د خبرې درکو، په هغه زمانه کې دا علاج او مؤثر علاج هغې سره به فوراً ښه شو. او نن سبا هر یو څیز په تعلیم یافته چې کله په یو پرچۍ باندې په انګلیش کې څه لیکلي نو دا دې دپاره دي د ده په هغې باندې 100% یقین راشي، او دا الله کلام کې چې څه دي په هغې باندې 100% یقین نی. ټیک ته اعتقادا یقین دی، ځکه چې مسلمان په دې جوړېږي، که چېرې عقیده کې هم نی نو بیا خو دی د مسلمانۍ نه اوسي، عمل پې نه کوي، دې نه معلومیږي چې ایمان کې تذبذب دی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دروغ عام رواج جوړ شوی، دا موبایل، دا اخبارات، اخبار والا خپل اخبار هغه خرڅوي په دې باندې چې په هغې کې غل غشان دروغ رښتیا هغه ټول راجمع کړي او خلک یې لولي، او هغه خبرې چې هغه په ټول په کار دي په معاشره کې هغه په خلکو کې څرګندې کړي، دغسې په ډرامو کې، په نورو څیزونو کې. او نن سبا خو نوی نسل ماشومان میندې او پلارانې کلارۍ نو د بچپن نه ورته موبایل والي، د دنیا ګندونه په هغې کې ګوري، د ده نه به د ښو اخلاقو څه تمه وکړي، او دا تمه به د ده نه څه وکړي چې دی به لوی شو نو دی به نیک وي، دی به څه کار وکړي، ځکه چې ماحول او معاشره ټوله ګنده ده. عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې د ژبې په آفاتو کې د ټول بدن کې ګناهونه او معصیات ډېر دي، خو د ژبې ګناه بیا ډېر دي. د ژبې په ګناهونو کې بیا دروغ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک کې شرک پسې متصل ذکر کړي، دا دومره لویه ګناه ده. او دروغو سره کلي ورانېږي، معاملات ختمیږي، په یو بل باندې اعتماد ختم شي، یو مسلمان په بل مسلمان اعتبار نشي کولی چې معامله ورسره وکړي، ځکه دا سړی چې ته ونه تښتي، دا د دروغو په وجه. حالانکه دروغ دومره خراب شی دی په معاشره کې چې کافر یې هم مني، خو اوسني کافر نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کافرو، او ابو سفیان رستو مسلمان شوی دی، دغه وخت کې لا مسلمان نو، او سن 7 هجری و، او دی د 8 هجری دوران کې چې مکه فتح شو نو بیا مسلمان شو. د هغې نه مخکې یو کال 2 کاله دی دغه وخت کې مسلمان نه دی، او تلی دی شام ته، تجارتي قافله یې بوتلي وه. اوږد حدیث دی، دا حدیثو په کتابونو کې راغلی دی، امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړی دی، او په ابتدا کې د کتاب دی.
دنه د روم بادشاه چې هغه وخت کې غټ حکومت د روم هغه ته یو څو تپوسونه کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط هغه ته تللی و چې دا پیغمبر څنګه دی او هغه اهل کتابونو هغه ته د تورات علم وو نو د آخري پیغمبر نخې نخانې په تورات کې هغه لوستي چې کوم موسی علیه السلام باندې کتاب نازل شو د هغې باره کې دنه پوښتنه کوله ابو سفیان چا ورته وویل چې دغسې یو قافله راغلی دی او د هغه پیغمبر چې کوم ځای کې هغه پاتې کېږي او دی وایي چې پیغمبر هم د هغه د علاقې خلک دي ابو سفیان نه تپوس وکړو دې قافلې نه چې تاسو کې د هغه ته څوک زیات نږدې شته دی پرشته کې نو ابو سفیان ورته وویل چې زه ځکه چې دی په تربورانو کې راځي نو دنه قیصر روم څو تپوسونه کړي تقریبا 10 په هغې کې یو تپوس دا کړی دی چې دې پیغمبر کله دروغ ویلي ورته وویل چې نه کافر دی ابو سفیان دغه وخت کې مشرک دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دشمن دی د مسلمانانو دشمن دی جنگونه وسره کړي په جنگ احد کې امیر لخر او مشر د قوم د قریشو د ابو سفیان سره دغه دغه قیصر روم ته وایي چې نه او مکم نه ده مدینم نه ده ها بهر د روم علاقه ده او هغه زمانه کې ټلیفون او داسې زونه هم نشته دروغ کله ویل دی وی چې نه تر اوسه پورې دروغ نه دی په خپل د کافر او مشرکینو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صادق الامین وی یو طرف ته د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اعلی صفات چې الله جل شانه قران پاک ذکر کړی و انک لعلی خلق عظیم دی حدیث مبارک نه پته لګي بل طرف ته د دین دام معلومیږي چې دا ابو سفیان د کفر او شرک په حالت کې دروغ ته بد ګوري دروغ ته خنوي ځکه دا فرمایل چې دروغ کله نه دی ویلي بل دا چې د خپل دروغ نه وي غني په دې موقع دی ویل شل چې او دروغ وي غلط خبرې کړي دغه دروغ دي او دشمنی و سره لیکن دای په باندې جوړ نکل نو د مکی مشرکین به د دروغ نه ځان بچ کول نن سبا په معاشره کې تقریبا په مشکل سره په پسلو کې 2 کسه 3 کسه د دروغ نه ځان بچ کېږي مشکل هر سړی پکې مبتلا دی عام رواج دا جوړ شوی قرآن کریم په دې آیاتو کې دی کې الله جل جلاله دیو کافر تذکره کړی دا د ژبې سیزونه دروغ ویل چغلی خوړل د یو ځای نه بل ځای ته خبر وړل د افساد دپاره چې د دواړو په منځ کې بېګاړ راشي د 2 کورونو په منځ کې بېګاړ راشي د 2 خاندانونو په منځ کې بېګاړ راشي د 2 کلو په منځ کې بېګاړ راشي د جنګولو لپاره دا خبر د یو ځای نه بل ځای ته وړل دا چغلي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل په قبرونو تېرېدو 2 قبرونو باندې پیغمبر علیه السلام قبرونو سره ودرېدو هغه 2 قبرونه نورو قبرونو ډډې ته وو د الله رسول سره چې کوم حاضر صحابه هغه ته او فرمایل چې دا 2 قبرونه په عذاب کې مبتلا دي يعذبان وما يعذبان فی کبیر بلا په عذاب کې مبتلا دي خو دومره غټ عمل نه دی چې دا غینه بچ کېدل ګران دي بلا ولې نه د سزا په اعتبار سره او د عذاب په اعتبار سره د عمل ډیر غټ دی اب بچ کېدل ته آسان دي هغه یو سکیو اما هذا فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله دا یو کس چې د بچغلی خوړه دنیا کې په معاشره کې یو ځنه بل ځای ته خبر وړو د فساد په نیت باندې او دا بل کس چې نو د بول نزان نه بچ کول بول نزان نه بچ کول سدي مثلا پتلونې چوله ده کې ناشته شینه په ولاړی باندې بول وکل نو پتلونې راخ کول او ساس کې باندې ساسي په پتلون کې په پتونانو باندې یا په کپڑا باندې دا د بول نزان نه بچ کول بول نزان نه بچ کول لري چې پتلون نه پرتوګې چولې ده خدا او د اوچېدو اهتمام نه کوي لوټه نه استعمالوي او بنه استعمال دغه سپاسي ځکه چې بلمازه ده پروا نه ساتي د بول د مج بچ کېدو بل صورت دام دی چې او سړی د میخې ساتلی دي غوای ساتلی دي او خان ساتلی دی بل یو شی ساتلی دی داغه سره سحر ماخام لګي غوجلې صفا کوي او چې سروي بول کوي نو دې ځان نه بچ کوي هغه بول سړی کې د ترازی نو دې بیا دا باندې کې وشي راز مو څنګه وکم زه کوم زما جامې پلی دي
نو د هغې وجې ته نموز هم پاتې شي او د بول نه ځان نه بچ کوي. نفس دغه ګناه چې د لمونځ کول هم د بول نه ځان نه بچ کول دا د عذاب قبر سبب ګرځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د چغلۍ په باره کې وفرمایل چې ړومبی چې د قبر نه په چا باندې عذاب شروع شي په هغې کې دا عمل دی چې د چغلي خوړه. دغسې غیبت کول لویه ګناه ده، بل ته پیغور ورکول لویه ګناه ده. نن سبا د پیغور د وجې نه ډېر ګناهونه کوي. ښځې خلک پرېږدي د پیغور د وجې، پیغور د وجې. هلکه ستا خورې راوشړله او ته دا ښځه د هغې د کور چې کوم دی نو جنۍ ته ساتې بې غیرته دله دوسه. دغه پلار چې د دین نه ناواقفی او د خاندان سړي چې د دین نه ناواقفی لري، ته دا ځان سره ساتې، دا تم ته دا پرېږده. نو دا بې ګناه ښځه د هغې په ټس کې لاړه شي د دې پیغور د وجې. یا مثلا رور یې وجلی شوی دی، قتل شوی دی، ده ته بل پیغور ورکوي چې دله د اوسه ته بدل نشي اخیستی، قاتل نشته، بیا دی لاړ شي. د خلکو د پیغور د وجې نه دی په خبرو کې رالو او بیا ټوپک او تماچه واغشته او د هغې سړي پلار، د هغه رور، د هغه زوی، هغه بې ګناه کس هغه یې وویشت. دا د پیغور د وجې. دا دومره خطرناک شی دی. زنانو کې د پیغور مسئلې، په سړو کې د پیغور، د دې نه د دنیا ګناهونه او معصیات او دشمنۍ د دې پیغور نه جوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو کس رالو، ورسره ماشوم بچی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ړومبي ځل ولیدو او دا ماشوم زوی راوستی و چې تم د الله رسول وویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته به د لرې لرې نه خلک راتله. پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا رسول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا ماشوم څوک دی؟ یا رسول الله دا مې زوی دی، دا مې زوی دی. دا الله رسول ورته وفرمایل لا تجنی علیه ولا یجنی علیک. خیال کو ګورې ته به د ده په سر باندې جرم نه کوي او دی به ستا په سر جرم نه کوي. د ده په سر جرم څه چې زه به جرم وکړم، تاوان به زما زوی ډکوي، او ستا دا زوی به جرم وکړي او تاوان به یې ته ډکې. او تاوان ډکول نه مراد دا دی چې قتل له وکړو، قتلېږي ته بیا د هغې په ټس کې، یا قتل ته وکړې او بیا دی چې کوم دی نو شاته پرېږدي او دی ووجني خلک، دا بې ګناه. داسې به نه کړي. دا د کور دا ګناه شریکه ګناه نه ده، دا یوازې د یو کس ګناه. یو کس قاتل دی، وجلی کېږي به صرف هغه. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ان النفس بالنفس والعین بالعین. او بیا سړی د سړي په بدله کې، ښځه د ښځې بدله کې. زنانه لګیا شوي ده، هغې ښځه وجلي ده، نو د زنانه په ځای باندې د هغه کور سړی ووجني، نه، هغه ښځه به وجلی کېږي، هغې قتل کړی. سړي قتل کړی دی، سړی به وجي، ښځه نه. رور قتل کړی دی نو هغه به وجلی کېږي، بل رور د هغه نه. به هر حال عرض مې دا کولو چې دا پیغور ډېر خطرناک شي. زما مخې ته قرآن کریم پروت دی، په دې کې د دوو کافرو واقعه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت. او تاسو وګورئ چې د پیغور د وجې نه یو سړی مسلمانېږي، لیکن د پیغور د وجې نه اسلام پرې خو بیا کفر ته واوړي. دا څوک په مکه مکرمه کې ابو جهل خو هر چاته معلوم دی د الله دشمنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی وه. بل کافر دی ولید ابن مغیره، دا غنوم دی. دا کافر په مکه کې ډیر مالدار و، دیم په سردارانو کې دومره مالدار و چې دلته قرآن پاک کې د هغه د مال تذکره الله جل شانه کړي ده. مفسرین د هغې تشریح او تفسیر کې لیکي چې د ده صرف جیدات چې و نو هغه د مکې نه واله تر طایفه پورې و. او طایف ته چې څوک تلي نو هغې ته پته ده چې تقریبا میلونو په حساب سره 80 میله د طایف غر دی. بیا د هغې نه چې بر ځي نو د طایف بعضې علاقې نور 80 میل لرې دي، نو 140 کیلومیټر جوړي. دا جیدات د یو کس د ولید، او په هغې کې به د کال آمدن دلته راتلو، فصلونه یې پکې کېدل، باغونه وو. هغه زمانه کې انتظام و د باراني اوبو، هغه به راتلې او د پټي اوبې ټول اوبه کېدل. په مکه کې دی غټ مالدار. بیا زامن ورته الله جل شانه ورکړي. دا یاد ساتئ چې دا مال د خدای ورکړي، او کافر ته چې ډېر مال ورکړي نو دا استدراج دی. استدراج دی ته وایي چې الله جل شانه پړې ورسس کړي
او بیا چې راکاږي نو بیا سم راکاږي. دې ته استدراج و. دجال سره چې یو طرف ته بل طرف ته خزانه روانې وي چې کله راشي الله دې مونږ د هغه د فتنې نه وساتي. ځکه چې مال خو د هر چا خوښ دی، خو چې د چا لغونه مال ډیر زیات بې ځایه محبت ورسره کوي نو دی وبکې نښلي د هغه په دام کې، هغه سره به دغه شي. نو الله جل شانه چې دجال ته مال ورکړی دی یا سورلی داسې ورکړی دی چې ټوله دنیا کې به دی ګرځي، دا استدراج دی. استدراج دی ته وایي چې الله جل شانه دشمن ته کله ورکي سره د هغه د خدای په نافرمانیو کې نور مخکې لاړ شي نو خدای پاک بیا مزه په آخر کې راکاږي، لکه څنګه چې د میانو ښکاري په دام کې مې راشي په کونډه کې نو چې چا کړي پراټ باندې ښکار مونږ ته پته ده، وړوکې مې وي په سین کې نو هغه دومره زور لګی چې رستې نشي ښکاري. بیا دا مې پسې دا مزه دی پریدي بیا एकदम راکاږي نو هغه بیا په مخ کې راځي خپله، نو چې کله روزي نو بیا ونیسي. دغسې الله جل شانه په دې کافرو باندې مزه په آخر کې راکاږي. نو دته الله جل شانه مال ورکړ. دا ولید ابن مغیره زامن هم ورکړو، زامن هم د الله لوی نعمت دی. او بیا زامن وړاندې وروسته به ترې تلل حفاظت لپاره خدمت یې کولو. او بیا بخیل دومره و چې په مال ورکولو باندې زړه هم نه کېدو چې څومره کله سړي سره د حرام مال ډېر راځي په ده کې شومتیا هم سیوا کی، چې څومره ورسره مال ډېرېږي په رشوت باندې، په سود باندې، په دوکو دړاکو باندې، په غصب باندې، په پردی جیداد ځمکه لاندې کولو باندې، امانت کې خیانت کولو باندې دومره د ده حرص نورم زیاتېږي، نورم شوم کېږي. نو دی شوم هم و ولید ابن مغیره. یو ځل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لاړو نو کافرو ته وایي چې زه تاسو ته خبر راوړم د دې سړي باره کې چې دا څه دی، د حقیقت څه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې دی لاړو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د قرآن پاک څخه آیات تلاوت کړ. دا هغه اورېدل دومره اثر یې پرې وکړو دومره چې ده وایي چې دا خو د انسان کلام نه دی. دا خبر چې دی لاړو نو بیا خپلو ملګرو ته ووایي چې ما سمعتو كلام البشر ولا الجن مثل هذا الكلام والله إن له لحلاوة وإن عليه لتلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو من قول البشر. دا الفاظ دي قرآن کریم بارک چې ما د یو پیری او د انسان داسې کلام نه دی اورېدلی. او بیا اوی چې په الله مې د قسم وي د دې کلام کې یو خوږوالی دی، یو خوند دی خشته چې اورې قرآن کریم خو د الله کلام خو چې ته ورته متوجه اله مونږ نه ناقدري کېږي. زما عزتمندو دې باره کې ډېره لومبی خو مخپله د قرآن پاک تلاوت نیز ده، بیا چې منیز ده د هغې د زده کولو کوشش نه کوو چې منیز ده نو بیا بل چا سره خو کینو لیکن چا سره نه کینو، ټول عمر تیر شي، بوډا شي، کړشپ شي او د ګور په غاړه ودرېږي، لیکن د یو قاری صاحب ته، یو حافظ قرآن ته، یو بل کس ته چې صفا قرآن لولي هغه ته دا نه ویلي چې بچی ته لږ کښېنه ما ته قرآن پاک تلاوت کړه چې زه یې واورم. حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې څنګه الله جل شانه د قرآن پاک په تلاوت باندې اجر او ثواب ورکوي دغسې په اورېدو کې مجر دی. په تراو کې تاسو په رمضان المبارک کې په خپل قرآن نه وایي، غوږ مې ښیي او قاری صاحب وایي او اجر تاته برابر حاصل، لیکن ټول ژوند تیر شي د قرآن کریم د الله دومره عظیم نعمت الحمدلله مونږ سره دی، مونږ نه چا غشتی نه دی. بعضې ځایونو کې اوس په دنیا کې مسلمانان پاتې کېږي لکه چاینا او بل ملک، په هغې کې مسلمان قرآن پاک نشي ساتلی، هغه ورپسې ترس کېږي چې ما ته څوک قرآن وښیي، لیکن نشته. زمونږ سره په جوماتونو په کورونو کې پروت دي، مونږ د هغې نه فایده نه الو. بیا چې چا زده کړی دی هغه تلاوت نه کوي، مستقل تلاوت د قرآن پاک کول پکار دی. 3 سپارې وایه، 2 سپارې وایه چې ته حافظ یو سپاره وایه، یو سپاره نشي ویلی نیمه وایه، پاو وایه، خو روزانه خپل معمول جوړ کړه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله څلورم امام دی، هغه وایي چې زما 100 پیرې تقریبا په خوب کې د الله جل شانه زیارت شوی دی.
څنګه شوی دی والله اعلم، هغه ته پته وه چې څنګه. الله جل شانه ګوره یاد ساتي د مخلوق ګونې دی نه. البته خوب کې کیدی شي د هغې تعبیر جدای. نو وایي ما الله جل شانه نه یو ځل تپوس وکړو چې یا الله ستا د خپل بنده په اعمالو کې کوم یو عمل ډېر خوښ دی؟ نو وایي الله پاک راته ووایي چې زما د کلام تلاوت څوک ډېر کوي، دا عمل مې خوښ. زمونږ اکابر مشران هغوی به مسلسل تلاوت کول. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده مدرسې بانی شیخ الحدیث په عربی کې کتابونه د احادیثو لیکلي دي. دعوت و تبلیغ کار په دنیا کې څومره غټه برخه و د هغوی په دنیا کې خور دی. د هغوی کتاب هر ځای کې ویلی کېږي. احادیثو کتابونه یې لیکلي دي. څومره لوی عالم. د بیعت سلسله د دنیا په مختلفو ملکونو کې خلفاو هغه ورو د دنیا نه اوس روان دي، خال خال شته. او هغه فرمایي چې میرا قرآن کریم کی تلاوت سے جی نہیں بھرتا، زړه مې نه مړېږي د قرآن په تلاوت باندې. ویم چې ویلې مې دومره تلاوت به کولو په کثرت سره. دومره لوی عالم. او مونږ وایو چې زه خو درس کوم، چې کوم علما دي فضلا دي هغوی وایي ما درس کوم د هغې نه اوزګارېږي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمند دی چې قرآن کریم د دې قدرداني دا ده چې د دې تلاوت کې او چې چا نه دی زده کړی چې زده یې کي. دغه زده کولو دوران کې لاړ شي د دنیا نه، الله پاک دې اوږد ژوند درکړي. لیکن چې لاړې نو بیا کم از کم تا خو اراده کړي د هغه عمل کې لګیا وې. یو حاجي صاحب چې حج ته لاړ شي او په لاره کې مړ شو نو الله پاک به د حج ثواب ورکړي، ځکه چې د الله په لاره کې دی حج ته تللی دی، وتی دی روان شوی دی. ته قدم پورته که قرآن پاک وایه، چا سره کښېنه زده که. زموږ په محله کې یو بوډۍ وه حج ته تللې وه چې حج نه راله ډېره په مینه کې وه. هغې قرآن پاک شروع کړو او په سپین سر باندې چې کوم دی نو په تېر عمر قرآن پاک ووي قرآن پاک ختم کړو. یو بوډا هغه د 80 کالو په عمر کې قرآن پاک حفظ کو په 3 کالو کې. چې سړی ملا وتړي بیا کېږي. خو موږ دې ته کار نه دی ویلی. رښتیا ده دا ډېره لویه د افسوس خبره ده. دکانداري ډېرول، تجارت ډېرول، مارکیټینګ کول، سودا خرڅول، د هغې نګراني تر اخره پورې په خپله په دکان کې ناستي شی نشي راغشتی، لیکن په کاونټر باندې پلار ناستي او زامن یې لګیا خدمت کوي دی ته تکړی، لیکن د قرآن پاک تلاوت دی نه کېږي. نو دا کافر وای چې والله ان له لحلاوه، په الله مې قسم وي دا قرآن ډېر خوږ دی. و ان علیه لتلاوه، او د دې باندې یو رونق پروت دی، یو پړکار دی، لمعان دی، ځلیږي دا کلام. و ان اعلاه لمثمر، او د دې برني خاخونه څانګې هغه میوهدارې دي. و ان اسفله لمغدق، او د دې مونډ نه چینې روانې دي په دنیا کې خورېږي. وما هو من قول البشر، او دا د انسان کلام نه دی. دا خبرې خپلو ملګرو کې وکړي، کافرو سره غم شو چې څومره کافرو د ده خبرې واورېدې نو دې ټونکې د سردارو مالدار هم ډېرو. د به ځان ته وحید ابن الوحید میں اکیلے باپ کا بیٹا ہوں، د نور رونه نو. او بعضې وایي که رونه یې وو خو دی په خبرو کې په مال او دولت کې دومره غټو چې د ده برابر بل څوک نو. چې کله د داسې خبرو کې نورو مشرکینو باندې اثر وکړو. هغوی وی چې موږ مسلماني یو، ځکه دې نه معلومېږي چې دی مسلماني. ابو جهل ته اطلاع لاړه، اجي ابو جهل رالو. اوس ابو جهل دغه پیغور درته ورکړي چې هغه ته پته ولګېده نو هغه سوچ کې پرېوتو که چېرې د ولید مسلمان شو خو ټوله مکه به مسلمانه شي. هغه دې ته نه تیارېدو، سخت دشمن د الله. هغه راغله نو ورته وایي چې ما اورېدلی دي چې تا سره پیسې ختمې شوي، کور کې د روټۍ نشته. دا څنګه؟ وایي ما اورېدلی چې ته محمد صلی الله علیه وسلم او د ابو قحافه بچي ابو بکر صدیق سے بتیا دی، هغې څخه تللی وی، هغې ته دی وی چې ما سره مدد وکړي. دا اوس پیغور دی، حالانکه دا دواړه خبرې نه وي. نه د سره مال کم شی او نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امداد غوښتو لپاره تللی دی. خو یو مالدار سړي ته دا پیغور، دا انتهایی غټ پیغور دی، دغه عمره بس دی. چې څنګه دا خبرې واورېدې بیا ورته ابو جهل وایي ما قوم ته ویلي چې تا ته چنده وکړي ځکه چې ته خوار شوی. چې دی ورته ووایي نو ده وایي چې په لات او عزا مې دې قسم وي. دا د خولې الفاظ دي. بوتان یاد کړه
چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول ته به صرف نوم غشت دا غټو کړو ته محتاج یم هرگز نه. بیا وړي دو एकदम دا څه شی دا غ پیغور چې وړي د ابو جهل ته پته ولګی چې کار خوش شو. نو بیا په آخر کې وې چې یو خبره د توکم ولید وي تاسو وایي چې دا سړی مجنون دی لیونی دی هرگز لیونی نه. ما دی وکړ زه لیونی پیژنم چې لیونی سي. تاسو وایي چې دا شاعر دی هرگز دا شاعر نه دی. هغه زمانه کې په مکه کې شعر او شاعري ډیره وه او هر دریم څلورم کس به شاعر او په ژبه کې د هغوی مهارت ډیر زیات وي. زه شاعران پیژنم دا شاعر نه دی د دا کلام شعر نه دی. او تاسو وایي چې دا سړی دروغجن دی نو دا دروغجن نه دی. نو هر یو خبره چې کول ابو جهل ته وی ته څه وې ستا سره یې دغه ورته همدغسې ده همدغسې ده. شاعر نه دی مجنون نه دی دروغجن نه دی ځکه چې دی ورته وی الصادق الامین الصادق الامین الصادق الف لام سره پرشتونو کې رښتونه محمد صلی الله علیه وسلم الامین امانتدار. دی کافر سره یو طرف ته دشمنی کولو د هجرت په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ډیرو کافرو مشرکین امانتونه پراتو. اولی صاحب ته وی چې توس ما سره مزه ته زمانه پس راځه او ته د امانتونه خلکو ته حواله کړه. معاملات د یو کافر سره هم صفا ساتل پکار دي. او مونږ وایو چې د دې مسلمان خو هیر شوي دي راشه د مال خوندي که د ایثار که د الله رسول مشرکینو ته کافرو ته په خپل بستر باندې علي صاحب پرېږدي چې دا مال دی ته ورکه د نومونه لیکلی شي د ده دومره دي د ده دومره دي دا ورکه. نو صادق او امین یې ورته وی. نو ابو جهل خو د دې انکار نه شو کولی وی نه دروغجن دی نه شاعر دی نه لیونی دی. بیا یې وی چې کاهن هم نه دی. هغه زمانه کې په عربو کې دا یو کسب و کاهن بیا هغه ته وی چې هغه به د نښو نښانونو د مستقبل په باره کې خبرونه ورکول ستا په قسمت کې دا دي استاد دا دي استاد دا دي. نن سبا هم په دې سړکونو باندې بعضې خلک په دې ښاریو کې ناست دي په روډونو د پاسه او دا ساده ګل ورته کیني ورته وایي زما قسمت ما ته وایي چې زما قسمت کې څه دي. دا ګناه ده حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک کاهن ته لاړ شي چې هغه د مستقبل باره کې تا ته خبرونه بیانوي نو د الله پر رسول باندې چې کوم کلام نازل شوی دی کوم دین نازل شوی دی د هغې دی منکر شو. دومره لویه ګناه ده. ته په هغې باندې بیا یقین کې چې همدغسې ده. او فعال استل چې ورته وي څوک په توتیانو وباسي څوک څنګه وباسي څوک څنګه وباسي. او دا چې کوم مردار یې کوي دی دا مردارې پیسې ګټي دی په ښځې ته بیا خوراک راوړي بچو ته دا حرام کوي او هغه حرام کوي دواړه. نو دا کاهن نه دی. ابو جهل ورته وایي چې بالکل کاهن نه دی. ابو جهل ته چې دا خبرې وکړي نو ابو جهل وایي چې په سړي خو اثر شوی دی خو اوس هم اثرات شته البته لات او عزا قسم یې وخوړ نو مسلمان نه دی. بیا ورته وایي چې ښه ته به دا قوم څنګه مطمئن کې قوم کې خو یو حل چل دی یو خبره ګډه شوې ده چې ولید ډېر ناشنا خبرې کړي دي نو ستا قوم هسې نه چې مسلمان شي اوس قوم ته څه ووایو. ابو جهل ورته وایي نو دی ورته وایي چې صبر وکړه زه سوچ کوم. نو سوچ یې کولو بیا یې دا تندی تریو کو بیا یې مخ چوڼ کو او بیا یې شا که اعراض یې وکړو بیا یې د هغې نه پس ابو جهل ته ووایي چې ساحر دی جادوګر دی والعیاذ بالله. زما عزتمنو سحر حرام دی. د الله رسول جادوګر نشي کېدی. وایي چې جادوګر دی او د زړو جادوګرو کلام دی نقل کوي نور څه ترې جوړه نه شوه اوس خبره ده کوي نو وایي چې جادوګر دی. نو قرآن کریم کې الله جل شانه د دې کافر په باره کې فرمایي ذرنی ومن خلقت وحیدا. د دې ولید باره کې مجھے چھوڑ دے مجھے سمجھنے دو ما پریدا ومن خلقت وحیدا. هغه کس سره زه معامله کول غواړم چې کوم ما پیدا کړی دی. من خلقتو ما پیدا کړی دی وحیده تنها د مور نه چې سړی روزي ماشوم راځي ماشوم والی کې نو یوازې راځي. وجعلت له مالا ممدودا او دته ما یو خور اور مال ورکړی دی د مکې نه تر طایفه پورې جیداد او مال یې څومره ډېر زیات وبنین شهودا او دته ما زامن ورکړي دي
زامن مې ورکړي دي. شهودا هغه زامن چې هر وخت حاضر وي. زما عزتمنو زامن لوی نعمت دی. فرمان بردار بچي او فرمان بردار بچي کې ستا دخل شته دی او ستا لاس ته پکې که تا دغه تربیت په بچپن کې ښه کړی او د خپل اولاد د خاطره دی دا داسې ښځې سره واده کړی چې هغه ښځه اخلاقي ښې دیندارې حیادارې نو بچي به دې نیکاني. او بیا چې بچی دې پیدا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت و خیال قدم په قدم ساتي د هغې د تربیت خیال کوي نو بچی به دې نیک. نو لوی نعمت د الله فرمان بردار بچی دی. دویم چې هغه تا سره حاضر وي چې ستا په سترګې یخېږي. بعضې خلک چې څنګه ماشومان پیدا شي نو د 4 کالو په عمر کې د 3 کالو په عمر کې چې څنګه هغه لکه د توتی خبرې شروع کړي نو دی سکول ته واستي. بیا بیا پرایمري ته، بیا میډل ته، بیا هائی ته، بیا کالج ته، بیا یونیورسټۍ ته، بیا چې تعلیم وکړي بیا د هغې نه پس بهر لاړ شي، فرانس ته لاړ شي، جرمن ته لاړ شي، UK ته لاړ شي، امریکې ته لاړ شي. هلته بیا نوکري کوي 10 کاله 15 کاله 20 کاله د مور او پلار د هغه مخ نه وي. او دا بوډۍ په یوازې ټول بچیم ته لاړ شي، په جنکو باندې تعلیم وکړي هغه هم ته لاړې شي او دی دواړه یوازې کور کې وخت تېرېږي. داسې ته وایي څوک یې نه چې کوم نږدې وي ورسره هغه خو یې راځي. چې زامن وي نو هغه په کور کې وي، هغې ته ښځې واده شي نو هغه کور بیا ډک شي. نو حاضر زامن دا د الله جل شانه لوی نعمت دی. دا څه نعمت دی چې زامن وو لیکن هغه ته لاړل 15 کاله او 20 کاله پس یې چېرته وویني هغه هم ډېر په مشکل سره. هغه یو بوډۍ وه هغه به د کور په ور کې کېناسته، یو سړی ډیپټۍ ته تېرېدو روزانه بدلو نو دا بوډۍ به سهار وختي ناسته. هغه سړی ته یو ورځ تپوس کوي چې ابۍ ته روزانه په دې وخت کې ناست یې درشل باندې د دروازې په چوکاټ ته څه کوې؟ هغې ورته وویل چې بچی په دې لار باندې زما زوی تېرېږي، په دې لار باندې زما زوی تېرېږي او هغه غټ ګاډي کې تېرېږي، سرکاري افسر دی. زه د هغه ګاډی ووینم ما ته پکې هغه ښکاري نه خو سود مې وشي. بیا دا ترسکېږي دا بوډۍ د زوی په لیدو باندې، د دې زوی پروا نه ځکه چې دی غټ ډاکټر دی، د انجینیر دی، دی لوی افسر دی، دی جرنیل دی. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دې کافر ته الله جل شانه دا نعمت هم ورکړو، زامن مو ډېر او بیا هغه حاضر ومهدت له تمهیدا او هر یو مال کې مې وسعت ورکړی. الله پاک فرمایي دا ټولې صیغې نسبت الله پاک ځان ته کوي ځکه چې ټول کارونو کولو والا خدای دی. ومهدت له تمهیدا میں نے ہی اس کو وسعت دی تھی، پوری وسعت ہر چیز کے اندر. ثم یطمع ان ازیدا بیا دې دا تمه کوي چې زه به دته نور ورکم، دې نورم غواړي، دې سره د خدای نافرماني هم کوي، مشرک هم دی، کافر هم دی او بیا دې دا تمه کوي. کلا هرگز نه، دې نه پس به پې عذاب شروع کېږي. انه کان لآیاتنا عنیدا دغه کس زمونږ د آیتونو منکر دی، انکار یې وکړو ویې اورېدلو بیا د هغې نه پسې انکار. سأرهقه صعودا الله پاک فرمایي چې زر دی چې زه به دې صعود غر باندې وخېږم. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې صعود په جهنم کې یو غر دی چې باغې به 80 کاله جهنمي په بره ځي خطې به نشي په جهنم کې، د جهنم په اور کې دا غر دی ځکه چې جهنم کې مرګ نشته، تکلیفونه دنیا کې. زه کله کله دا خبره وکړم ملګرو ته وایم چې په حادثه کې سړی مړ شي نو چې څه وخت اکسیډنټ کېږي دغه وخت کې ته نه هوش او حواس لاړ شي نو دی په تکلیف په خوب نه پوهېږي. او جهنم کې الله مدې وساتي دا شی نشته. هلته به هوش به دې ټیک وي او غوښه به دې سوځي، لاس به دې سوځي، بدن به دې سوځي، هډوکې به دې سوځي، ته به پوهېږي په هر درد به پوهېږي. الله مدې وساتي. ډېر لوی سخت عذابونه دي. نو دی به 80 کاله په دغه غر خېږي او بیا به 80 کاله ښکته راکوزېږي، دغسې به د ده کار وي، ختل کوزېدل. سأرهقه صعودا انه فکر وقدر الله پاک د دغه انداز ذکر کړی دی چې ابو جهل ورته خبرې کولې وی ده سوچ وکړو وقدر او ځان نه اندازه ولګوله. فقتل کیف قدر دی دې هلاک شي د څنګه اندازه ولګوله، خوشي اندازه وه. ثم قتل کیف قدر بیا دې هلاک شي د څنګه اندازه وکړه. ثم نظر بیا غور وکړو. ثم عبس وبصر بیا تندې تریو کو او بیا مخ چون کو. ثم ادبر واستکبر
بیا په شا لاړو، تکبر یې وکړو لکه دا متکبر انسان چې د سړي نه مخ واړوي. فقال ان هذا الا سحر یوسر، نو دو وی چې دا قرآن بارہ کې چې دا جادو دے. یوسر یہ پہلوں سے منتقل ہو کے چلا آ رہا ہے، دغه کس یې د وړاندې نونه د نقل کوي او را روان. دا فیصله یې وکړه، حالانکه زړه ته ایمان ورکوشو تصدیق کول غواړو. دا د څه نتیجه وه؟ د پیغور چې ابو جهل ورته ورکو پیغور. زما عزتمند نن سبا زمونږ په معاشره کې ډېر ګناهونه د دې پیغور د وجې نه کېږي. یو خو درته دا عرض کم چې د ژبې د آفاتو نه ځان ساتئ. معاشره کې یو اور لګېدلی دی نن سبا، د الله جل شانه د حقوقو پامالي ډېره زیاته کېږي. بل د بندگانو د حقوقو پامالي، د زنانو، د نارینو، د مظلوم، د کمزوري، د فقیر، دغه حقوق ضایع کېږي. بې ګناه په تیلو کې د بل په ټس کې خلک سوځي د دې پیغور د لاسه. نو بیا د ژبې په آفاتو کې بیا پیغور، چغلي، دروغ، دا ډېر خطرناک څیزونه. مه پیغور په خپله چاته ورکوئ، زوی ته، لور ته، خپل ته، پردي ته، ښځې ته. بعضې خلک چې کله درېیمه لور وشي نو بیا ښځې ته پیغور چې دا خو ستا خو به زوی کېږي نه، بس لور ده او لور ده او لور ده. ته وایې هغه دا مشین دی او د هغې په قبضه کې هر یو پرزه ده، که هغه زوی غواړي نو زوی پیدا کولی شي، که لور د لور نه. دا خو د الله جل شانه په اختیار کې ده. الله جل شانه چې چاته خوښه شي نو هلکان ورکړي. یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور، اللہ بخش دیتا ہے جس کو چاہے عورتیں ہی عورتیں لڑوں متور کئی. ویہب لمن یشاء الذکور، چاہتا نارینہ اولاد ورکئی. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا گڑبڑ اولاد ورکی لڑوں زامن دواڑا. ویجعل من یشاء عقیما، چې چاہتے خوښ شي نو هغه شن پیدا کی، سینی اولاد نه کی، په تندرس وي. دا د خدای پاک کارونه دي، په دې کې د انسان دخل نشته دی. بیا هغې ته پیغور او کله کله هغه د کوره وباسي او په دې خبره باندې طلاق ورکړي یا هغې سره ورانه کړي، نو هغه غریبه یا مازغی خراب شي، یا چې کوم دی نو هغه کور کې د مور او پلار په کور کې کښېني، ځکه چې خاوند سره سم وخت نه تېري. نو زما عزتمندو د ژبې آفات ډېر زیات دي، د دې نه ځان بچ کول، په خپله هم بل ته پیغور نه، دروغ نه، چغلي نه، او د بل د دې چغلۍ او دروغو د پیغور نه هم ځان ساتلی. که یو سړی پیغور درکوي دی، دغه وخت کې تا ته څه کول پکار دی؟ د الله جل شانه حکم څه دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او ارشادات څه دي؟ یو مسلمان ته په هغې عمل کول پکار دی. واخر دعوانا الحمدلله.